السلام علیکم. زه منیس خان او نن د اکتوبر 2 تاریخ یو ډیر افسوسناک خبر دی او دا دی چې کم د 40 کشتو یو قافله د عام خلکو د حکومتونو په سرپرستی کې نه و، عام انساني حقوق والا خلک، انساني حقوق ورکرانو یو قافله جوړه کړې و او دې کې 40 کشتۍ وي او 1500 کسانو پکې او دې غزاله غذایی اجناس فلسطینیانو لوړل کم باندې چې اسرائیل هر لار بنده کړې ده. اول ته ډیر ماشومان د ولګي نمري نو هغه قافلې باندې پرون چې کله د غزا نه 90 ناټیکل مایل روسته پاتې وه، په دغه وخت کې په اسرائیلي فوج حمله وکړه او د هغې سیسټم یې جیم کو د کمیونیکیشن 14 کشتۍ په حراست کې واغستې او هغې کې چې څومره خلک وو هغه یې ګرفتار کړه. هغې کې اطلاع ده چې د دې کشتو سربراه یو جینۍ ده د سویډن ګریټا نومې دی، ډېره تکړه ده. د مخکې یو قافله بوتلې وه، بیا په اسرائیلي فوجیانو بمباري وکړه، دا پکې زخمي وه، بیا دا روانه ده ځکه چې د انسانیت دپاره په ټوله دنیا کې کار کیږي او انسانیت د مذهب محتاج نه دی. په انګریزانو کې په هر مذهب کې د انسانیت قدر والا خلک شته. دغه کې د پاکستان نم دوه کسان دي، یو سابقه سینیټر مشتاق دی او یو پکې سید عزیز نظامی یو سړی دی، دا دواړه پکې روان دي. نو دویم ګرفتاری اطلاع ده مشتاق د دې ګرفتاری نه پس په ټوله دنیا کې، په سویډن کې، په جرمني کې، په بلجیم کې، په فرانس کې، په ایټلی کې، په سپین کې د اسرائیل د سفارتخانو خلاف خلک احتجاج کوي او د دې خلکو د رهایی او غزا ته محفوظ رسیدو مطالبه کوي. خو اسرائیل په شا امریکا ده او یو داسې ظالم دی چې اسرائیل هر څه کوي نو هغه ته اجازت دی او مسلمان ملکونه ټوټل خاموشه دي. په دې کې د سینیټر مشتاق یو داسې مجاهد دی چې دی کله په اسلام آباد کې د فلسطین جنډه چوتي یا د هغه په حق کې به مظاهره کوله یا درنه کوله، نو زمونږ پولیس او انتظامیه به ګرفتار کو، د ده باندې اف آی آر دی، په ښځه اف آی آر دی، په زوی اف آی آر دی او د اسلام آباد پولیس یو افسر ورله دا تانه ورکړې وه چې دومره ته د فلسطینیانو همدرد یې نو غزا ته لاړ شه. سینیټر مشتاق 2 ورځې مخکې سمندر نه هغې پولیس والا ته پیغام ورکړی چې وی هغه ته ووایه چې زه غزا ته روان یم، تا راته وی چې دومره همدرد دی نو غزا ته لاړ شه، زه روان یم. نو هغه هم پکې ګرفتار دی. په دې یو خبره باندې پاکستان او فلسطین په یو پیج دي چې د فلسطین څوک هم همدردي کوي د هغه به ژوند په مشکله کې. دویم خبر دا دی چې اسحاق ډار د امن معاهدې نه پس شهباز شریف خو د نیتنیاهو نه مخکې مبارکي ورکړې وه امریکې له، وی چې دا بهترین معاهده ده، خو چې د خلکو ریاکشن راغی او ډیر تنقید شو نو بیا اسحاق ډار صاحب یو پریس کانفرنس وکړو او زموږ وزیر خارجه دی، ډیپټي وزیر اعظم دی او هغه وی چې کومه معاهده مونږ د امریکې سره په مرګستیا کړې وه دا هغه معاهده نه ده، په دې کې ځینې پوینټونه جدا دي، دی اوس ډیمیج کنټرول کوي. خو ټولو ته پته ده چې د دوی شدید خواهش و چې امریکا خوشحالېږي نو اسرائیل به هم تسلیم کو. معاهده څه ده؟ قطر تی اوس په شا شو، ترکی تی په شا شو، سعودي عرب تی په شا شو، هغوی په ځینې معاهدوی په شکونو باندې شدید اختلاف دی. بل د ټولو نه اهم خبره دا ده چې دا 20 یا 21 پوینټ دی په دې معاهده کې او په دې ټول معاهده کې چې د فلسطینیانو دپاره ده د فلسطین پکې سره نوم نشته او دوی وایي چې دا مونږ د اسحاق ډار صاحب وایي چې دا مونږ د الله د رضا دپاره کوو. بل یو ناشنا خبرې وکړه چې مونږ د امریکې سره معاهده کړې او امریکا به د اسرائیل سره کوي، مونږ ډایرکټ د اسرائیل سره نه ده کړې. ما ته د خپل سکول د وخت د الجبرې هغه سوال رایاد شو، اکثر به زموږ استاد وی چې ا د بی برابر دی او بی د سی برابر دی، نو مطلب دا دی چې ا د سی برابر دی. لکه ته د امریکې سره معاهده کې، امریکا د اسرائیل سره کې، خدا د امریکې او د اسرائیل او ستا معاهده شو، نو په دې خبرو باندې اوس نه خلک نه دوکه کیږي او دا ډیره بدقسمتي ده. بیا د صدر نیتنیاهو خپل قوم ته وی چې موږ د فلسطین آزاد ریاست بالکل نه منو، غزا به بالکل نه پریدو او خپل کاروان به جاری ساتو. دې کې سازش څه دی؟ دې کې سازش دا و
او هغه دا وی نتنیاهو چې دې وخت کې مسلمان ملکونه زما سره ولاړ دي او د حماس او د فلسطینیانو سره نه دی ولاړ. دې کې سازش دا و چې دلته به یو مسلم فورس دي، د مسلمانانو فوج به ځي، د انډونیشیا او پاکستان ومنل، د دوی یا د ترکی او د ټولو ملکونو، او د هغوی کار به دی چې د حماس او د اسرائیل خلاف کم فوج تنظیمونه جنګیږي د هغوی نه به وسله اخلي. نو لکه مسلمان به مسلمان ته مخامخ یو اسرائیل به خپه مزو کی. نو دا زمون حکمرانانو معاهده کړی و. په دې معاهده باندې یو ډیر بهترین سفارتکار دی د پاکستان عبدالباسط، خلک ډیر قدر کوي. هغه یو ټویټ کړی و، هغه وی چې دا د مسلمان ملکونو د اسرائیل خلاف مکمل سرندر دی. نو دین اندازو کا چې دغه سرندر ټول مسلمان ملکونه ولاړ دي. دویمه پکې خبره ده چې زمون پاکستاني قوم د خپل فوج سره ډیر زیات مینه لري. پکار ده چې ډي جی ایس پی آر په مختلف موقعو باندې پریس کانفرنس کوي او د فوج موقف پیش کوي چې په دې معاهده باندې موږ یو پریس کانفرنس وکړي، قوم په اعتماد کې والي او وایي ورته چې آیا د هغوی په دې باندې څه موقف دی، هغوی د دې معاهدې حمایت کوي، مخالفت کوي، د حکومت سره دي نه دي ورسره، ځکه چې د عوامو خو 99% د دې مخالفت کوي. نو چې زموږ د محترم ډي جی ایس پی آر صاحب په دې باندې څه موقف دی. دا یو څو پوینټونو ما چې تاسو سره ریپرزینټ کوم. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک کړئ، شیر کړئ. او اسرائیل چې دا څومره خلک نیولي دي، انګریزان، مختلف انساني حقوق ورکران، د هغوی دپاره دعا وکړئ چې خدای په حفاظت سره روباسي، سره د سینیټر مشتاق او عزیز نظامي چې دوی محفوظ خپلو بچو له راورسي. ویډیو شیر کړئ، کمنټ وکړئ، لایک کړئ او سوچ به وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.